دا شانو د حرم شریف چې څونه امامان دي د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه تر حواله تر دې وخته پورې یو امام د دوات په ځای زوات نه دی ویلي. یعنی تاسو اوسم کیسټ یا د حرم شریف انلاین تاسو وګورئ نو الته به امام ولدوالین وي او ولزوالین بنوي، نه په مدینه منوره کې وي د دوات په ځای زوات او نه په حرم شریف کې بیت الله شریف کې، بلکې هغوی خالص دوات وي ولدوالین وي. دا شانو مثال به طور کو څوک دا وایو چې یاره د دین خو د هغه ځای نه راغلی دی، نو دا قرآن هم نبی علیه صلوات والسلام باندې په مدینه منوره کې او په بیت الله شریف کې چې یو صورت ته مکی وي بل ته مدني وي، هلته دا قرآن نازل شوی دی. د هغه ځای امامان چې کوم دی هغه دوات وي او دلته بعضې ناپویه او بعضې د ضد د وجې نه په قصدن عمدن دا وي او ځان هم ګمراه کوي، نور خلک هم ګمراه کوي، په خپل هم پې کافر کېږي او بل هم کافر کوي، هغوی له منځونه هم خرابوي. لکه دا خبره شوه چې بعضې خلک دا خبره کوي چې یاره کو دوات وي او کو زوات وي دواړه ټیک دي. دا خبره نشي ټیک کېدی، ورځ ته څوک شپه نشي ویلی او شپې ته څوک ورځ نشي ویلی. دا خبره غلطه ده. بعضې استادانو شاګردانو ته دا ویلي مړه وي دواړه ټیک دي، نو دا خبره غلطه ده. دواړه ټیک نشي کېدی. دا دواړه به هله ټیک کېږي چې دوات د خپل مخرج نه ده که او زوا د خپل مخرج نه، د دوات په ځای زوا نه وي نو بیا به ټیک شي. دغه شان د زوا په ځای دال مو وایه، د دال په ځای تا مو وایه. کوس یو انسان هغه معذوری او هغه په نامعذورتوب د وجې نه چې د هغه ژبه کې لکنتي هغه داسې قسمه غلطیانې وکړي، هغه په هغې باندې انسان چې کوم دی هغه خدای نه رانیسي. خو بل طرف ته چې موږ وګورو چې حدیث مبارک ته د مشکات شریف وعن حذیفة قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اقرأوا القرآن بجحون العرب واصواتها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو قرآن کریم د عربو په لهجو کې او د عربو په آوازونو کې وایي. نو عرب خو شرط هم د دوات په ځای زوا نه وایي، نه د مصر قاریان وایي تر دې وخته پورې کې. نو اوس هم ته مونځ په بیت الله شریف کې تا ته پته ولګي چې هلته دوات دی کو زوات دی. دا دلته د بعضې خلکو چې کم دی په خپل هم ګمراه شوي دي او نور خلک هم ګمراه کوي په دې باندې د انسان چې کوم دی مونځ نه کېږي بلکې قصدن عمدن چې وي نو هغه پې کافر کېږي. دغه شان مولا علي قاري رحمت الله علیه په محیط کې د هغوی نه په محیط کې د امام فضلي رحمت الله علیه نه دې په اړه تپوس شو چې څوک د دوات په ځای زوالولي نو د څه حکم دی. هغوی ورته فرمایي چې د دغه کس امامت جایز نه دی. کو څوک د ولدوالین په ځای ولزوالین وایي نو د دغه کس امامت نه کېږي، په خپل یې مونځ نه کېږي او د بل هم ورپسې نه کېږي. او کو څوک په قصد سره دا وایي نو دغه سړی کافر دی. دغه شان ډیر زیات کتابونه د دین اسلام فقهای کرام امامانو او دا په دې باندې صراحتاً لیکل کړي دي چې دا ډیر عظیمه ګناه ده چې یو حرف په بل حرف سره بدلې د ولدوالین په ځای ولزالین نه، دا ډیر عظیمه ګناه ده. دا قرآن کریم کې الله تعالی يهوديانو ته چیلنج ورکړی دی کو تاسو په خپل دعوه کې رښتینی یې نو د دې قرآن په مثل کې یو صورت خو جوړ کې فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله. تاسو کو تکړه د دې قرآن کریم په مثل کې یو صورت خو جوړ کې کو دې ته تاسو هغه د نبی اسلام مبارک ته فرمایي چې تاسو رضانه جوړ کړی دی. نو هغوی چرته هم دا چیلنج نشو قبول کولی، هغوی چرته هم د قرآن کریم په شان صورت سکه چې ویات هم نشو جوړولی. نو اوس چلو کو اوس دا حربه استعمال کړه چې په قرآن کریم کې خو منګه رد و بدل نشو راوستي د دې په رسم الخط کې، نو راشه په تلفظ کې تبدیلی راوله. هغه منافقین هغه یهودیانو نسل تر دې وخته پورې را روان دی چې هغوی هغه وخت کې دا د دین اسلام دشمنانو اوسم دي او د قرآن کریم په الفاظو کې او په تلفظ کې هغوی دا دغه وکړو چې خلکو ته دا خبره وکړه چې ولدوالین په ځای
کو ول زوالین وي اوم ټیک دی. بعضې پکې وایي چې نه ول زوالین دي، بعضې پکې وایي چې نه کو دواد وي او کو زواد وي، کو ول دوالین وي او کو ول زوالین وي. نو تا خو چرته هم چې کم دی روټۍ چې کم دی نو د خولې په ځای چې کم دی نو پوزې ته یو نړه داسې خو نشي ویلی چې کو په پوزه خوري کو په خوله خوري. هلته خو په دې باندې پوهېږي نارنج او مالټه پیژنې چې نارنج هم زیړ دی او ګول ده او مالټه هم زیړه ده او ګول ده، هغه خو پیژنې. خو خراب پارسه کې پیژنې، په سبزی کې پیژنې، په فروټو کې پیژنې. او په قرآن کریم کې بیا تا ځان چې کم دی دونه اوده کړی دی چې یاره هغه هم ټیک دی او دا هم ټیک دی او یاره موږ نه پوهېږو چې دا به ټیکي کو هغه به ټیکي. هسې عام طور سره منګه څونه مشران تیر شوي د یو مشر نه تپوس وکړه هغوی به چې یار موږ خو ولد دوالین وي، دا ولد دوالین پکې د کوم ځای نه راغلي. نو د خدای دپاره او د الله تعالی د رضا دپاره دا کو څوک وایي نو دې نه واوړئ، د ولد دوالین پسې ولد دوالین مه وایئ. او دغه شانتي د بناتو مدرسه کې اکثر د جنکو مدرسه کې هغوی په دې قهر باندې ډېر اخته دي، هغوی د نشر اشاعت د دې ډېر کوي. نو ثواب په ځای څه ثواب په ځای ګناه ګټي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه، ډېر د قرآن کریم لوستونکي داسې دي چې قرآن وایي او قرآن هغوی باندې الټه لعنت وایي. د دې وعید علماء کرام د دې په شرحه کې درې قسمه خلک ښایي. یو هغه لوستونکي د قرآن چې قرآن کریم باندې عمل نه کوي، یو هغه د قرآن لوستونکي چې قرآن کریم تفسیر ترجمه د خپل خوښې او د خپل خواهشاتو مطابق، لکه څنګه چې یهودیانو به تورات او زبور کې هغه د هغې علماو د هغه مسایلو باندې عمل کو کوم چې د هغوی د خواهشاتو مطابق وو. دغه شان دریم هغه کس دی چې هغه قرآن کریم د تجوید خلاف وایي، د تجوید خلاف وایي، نو په ده باندې قرآن کریم لعنت وایي. نو په ده باندې چې قرآن کریم لعنت وایي نو د دې وجې نه وایي چې دی د یو حرف په ځای بل حرف ادا کوي. داسې نشي کېدی چې ته د قال الذین په ځای قال الذین وایې. لکه فی قلوبهم مرضون، د دوی په زړونو کې چې کوم دی الله تعالی هغه منافقین یادوي چې د دوی په زړونو کې مرض دی، بیماری ده. البته د قرآن کریم نه علاوه کو د یو حرف په ځای بل حرف ادا شي نو دا ګناه نه ده. لکه موږ رمضان وایو یا قاضي وایو نو په دې باندې انسان بیا نو ګناهګاریږي، خو په قرآن کریم کې به د دوات په ځای زوا نه وي، داسې نور حروف د قاف په ځای به کاف نه وي، د ح په ځای به ها نه وي، د ها په ځای به هغه ها نه وي، د الحمد په ځای به الحمد نه وي. په قرآن کریم کې به د الفاظو خیال ساتي. د قرآن کریم نه علاوه چې یو انسان د یو حرف په ځای بل حرف ادا کړي په خبرو کې، په عامو خبرو کې، نو هغې باندې انسان نه ګناهګاریږي. په احادیثو کې به خیال کوي چې د هغې حروف صحیح ادا کړي، ځکه چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه دي چې معنی غلطه نشي. لکه مثال په طور موږ چاته نوم الو اسحاق نوم د یو انسان اسحاق، نو هغه ورته عام طور سره وي اسحاق، نو ټیک شه ده، خو د قرآن کریم نه علاوه وي ګناهګاریږي نه. د عام طور سره انسان هغه چې کوم دی نو دونه هر یو خبره کې او هر یو لفظ کې به څنګه تجوید چې کوي نو دته به بیا ګرانه شي. یا یو انسان دی د هغه عبدالله نوم دی نو دی ورته عبدالله وایي. یا یو انسان دی د هغه مثال په طور هغه نور الرحمن نوم دی نو دی ورته نور الرحمن وایي، نو بیا هم غلطي ده، ځکه چې د رحمان نوم غلطول نه دي پکار، خو داسې نومونه چې هغې کې انسان هغه والي او د هغې معنا ګناهګاریږي په انسان نه، نو بیا معنا نه غلطیږي، نو بیا په انسان په هغې باندې خدای نه نیسي. او یو انسان هغه دی چې هغه ته عذري، نو د عذر په بنا باندې الله تعالی انسان نه نیسي، د چا ژبه کې فرق. لکه حبیب عجمی رحمت الله علیه د سلسله قادری یو لوی عظیم بزرگ انسان تیر شوی، یو ډېر لوی عظیم هستی تیر شوی ده. حبیب عجمی رحمت الله علیه د حسن بصری رحمت الله علیه دا وی هم عصر او دا وی په دور کې و. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی عالم، قرآن کریم باندې ډېر پوهېدو، تابعی او یو ډېر لوی عالم، یو ډېر لوی شخصیت و. چې کله رالی یو ورځې حبیب عجمی رحمت الله علیه چا جمع ته مخکې کړی دی د الحمد په ځای الحمد وي، نو دا خو ښکاره خبره ده چې لحن جلي شوه
او د سره حرف بدلیږي خو لیکن دا وی عجمی وتزکوي حبیبی عجمی ورته ځکوي چې اوی قران کریم هغه لوستل چې کم دی ډیر صحیح نشو کولی الفاظ صحیح نشو ادا کولی ناوی ځان ته یا نور خلکو د عجمی لقب وته ملو شو. حسن بصری رحمت الله علیه چې کله رالی او دوی د الفاظ وورید د مانځه په ټیم کې نو هغه خپل منځ دوباره وکړو نو شپې له خوب ویني چې الله تعالی ولا ملاقات ورکو چې زما هغه بنده پس چې هغه منځ ما قبول کړي او تا د قربت زما د قربت زید اولیدو چې زما د نزدېکت زی خو لیکن تا احترام نکو منځ دوباره وکړو نو ورته وایي چې الله تعالی حبیب عجمی رحمت الله علیه خو منځ کې غلطي وکړه د الحمد په ځای الحمد وی نو رب ذوالجلال وته فرمایي چې ته خلی تکته او مېړه تکته زه خو د خلکو په نیتونو باندې فیصله کوم انما الاعمال بالنیات یو انساني هغه پړ کې هغه د دین اسلام د قران کریم احترام کوي او جبه کې دا غلوکنتی الله تعالی دا غزلته ګوري نو دی وجنا الله تعالی د حبیب عجمی رحمت الله علیه موږ وته دون خوخو چې حسن بصری رحمت الله علیه خپل دیدار ورکو او ورته وی چې زما هغه د قربت چې کم زیو هغه احترام کول پکارو یعنی دا موږ دوباره تاسو له پکار هغه موږ الله تعالی ته دون خوخو اگر کې هغه چې کم دی یو حرف ځای بل حرف ادا کړو خدا دا هغه د جبی لوکنت بو دا شانتي دا واقعیا چې کوم ما ذکر کړل دا تذکرۃ الاولیاء کتاب کې مستقل ذکر ده نو خبره مسله دی پورې هغه واضح شوه چې د حرف ضاد په ځای سوک حرف ضوا وي د ولد دوالین په ځای سوک ولد زوالین وي نو دا لحن جلی ده عظیم غلطی ده کو په خطا کې وي نو د خپل ځان اصلاح وکي او دا خطا سره ویلم ګناه ده او کو په قصر وي نو بیا په دې باندې انسان کافر کیږي دو صورت شو دریم صورت دا د ویلو دی کو انسان په جبه کې لکنتی د انسان جبه کې اغا بیماری وي انسان ته عذري او د ډیر عذر باوجود اغا یو حرف اغا لکه مثال په تور قاب سي نشي دا کول قاب په زیسو کاپ وي یا د سنور حروف شو خو بیا هم خپل کوشش کوي د یو استاد سره خپل الفاظ ټیک کوي ځکه چې د قران کریم په اونګ باندې شپږ حقونه دي قران کریم زده کړه کول اول دا چې په قران کریم باندې ایمان ساتل دویم دا چې قران کریم زده کړه کول ناظره کول دریم دا چې قران کریم تلفظ ټکول یعنی تجوید کول قران کریم سلورم دا چې قران کریم ترجمه کول په هغه باندې معنی باندې ځان پویول او پنځم دا چې قران کریم چې دا دون علم تاوګو دا بیا بل ته منتقل کې بل ته بهخه دا په باندې دا غي فرض دي او دا شانت شپږم دا چې په قران کریم په احکام باندې په خپل ژوندۍ تیرې او معاشره کې چې کوم دی دا غي نظام هغه چلول پکار دی او دا غي نظام مطابق ژوندۍ تیرول پکار دی نو دا شو د دواد او د زوا هغه مسله سره د حوالو سره د مثالونو عقلی نقلی عقلیه او نقلیه ټول مثالونو دغه لپاره ذکر شو وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم